زما د ویورز کتونکو ناظرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمونږ نن موضوع نن درسو د دې متعلق دی دا کوم حدیث چې ما ولوستلو په دې کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان ورور دی. نو چې مسلمان د مسلمان ورور شو، مسلمان به په مسلمان باندې ظلم نه کوي، زیاتی به نه کوي، ځکه د مسلمان دا صفت دی چې دا به د خپل مابین کې به دوی به نرمدیله وي، د یو بل سره مینه محبت وي، او د غیرتونو د کافرانو په حق کې بسې دا به سخت زړي وي. الله تعالی د دې په باره کې دا ارشاد هم ذکر کړی دی قرآن مجید کې. الله تعالی پنځمه شپږمه سپاره کې الله رب العالمین د دې تذکره کړله، شپږمه سپاره کې. نو زما مسلمانانو او نوجوانانو مؤمنانو ټولو ته زما دا اعلان دی چې هر یو کس چې نن سبا په دې سودان کې کومه په مسلمانانو باندې کومه ظلم شروع دی، قسمه قسم ظلمونه بربریت پې شروع دی، دا بالکل د برداشت نه سره بهر دی. نو په کار چې هر یو مسلمان خو څه نشي کولی، موږ خو د دې ځای نه څه نشو کولی، نو کم از کم د خپلې حصې اواز پورته کول پکار دي، او که نور هم څه هېڅ هم نشو کولی نو کم از کم هر یو سړی په سوشل میډیا باندې د دې متعلق اواز ورکړي چې دا ظلم دی، د دې مذمت سړی وکړي. په کار چې دغه رنګې د دې متعلق دا ټول مسلمانان راپاسي او اواز شي دا ظلم دومره ظلم دومره بربریت او دا کفارو امن دی کړی په مسلمانانو باندې چې دا کومه ظلم په مسلمانانو په سودان کې په خپل مابین کې شروع کړی دی چې هغه ژوندي په قبرونو کې ورږدي او اور پې اړوي او د هغې سره سره ګاړې پې ورخیژوي. نو دا ډېر زیات ظلم دی، د برداشت نه بار دی. او دا مسلمانان او دا مؤمنانو او دا واړه ماشومان دغه رنګې څه کېدو سوځولی کېږي، دوی له تکلیف ورکړولی کېږي. نو حدیث کې دا راځي چې مؤمن چې دی دا د یو بدن په شان دی. نو مطلب دا چې لکه کله په بدن کې یو څه خوږېږي نو ټول بدن ته تکلیف وي، داسې موږ ته هم یو قسم نه تکلیف پکار دی چې یاره موږ هم په دې باندې درمند شو، او که چېرې موږ په دې باندې درمند نه شو نو ګورئ زموږ مسلماني بیا پاتې نه شوه. هسې په خوله باندې وایو چې موږ مسلمانانو مؤمنانو خو لیکن زموږ مسلمان اړو د سره شته یم. نو په کار چې راځي چې د دې لپاره یو اواز یو غږ وکړو، هر یو سړی دغه رنګې په دې باندې داسې یو اواز پورته کړي چې یاره په ورځ د قیامت باندې خو الله تعالی ته خو خامخا الله تعالی به جواب غواړي. او بل دا چې یاره هر یو سړی دا راولګي کم از کم د شپې راپاسي تهجدو ټیم کې څه ټیم کې نوافل وکړي او د دغې لپاره دعاګانې وکړي چې الله تعالی دا کومه خاني جنګي چې په سودان کې شروع شوې ده الله تعالی د خپل قدرت کامله سره ده پکې. په دې باندې زموږ لپاره خفګان خبره ده، د خوشحالي خبره نه ده. موږ به خوشحالېږو په هغه صورت کې چې کله کافرانو باندې کافران رانیولی کېږي او کافرانو ته تکلیف وررسي، هله به موږ خوشحالي اختیاروو. چې کله مسلمان ته تکلیف میلاویږي نو موږ ته به درد میلاویږي، ولې دا د ایمان تقاضا ده، د اسلام تقاضا ده. نو په کار چې دغه رنګې دا ویډیو چې دا کوم حکمرانان دي هغو ته هم دا ورورسي